الذين خلق يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهینا. الله فرمائی هغه خلق چې شومان دي په خپلم شومان دي ويأمرون الناس بالبخل او نور خلقو تم د بخل ترغیب ورکي په خپلم پیسې نه لکېږي او چې بل سړی صدقه کوي مړه پرېږده مه ورکوه وله دی خور وخره خوشي دا خو فقیر نه دی ځان له کار کتلی دی وغیره وغیره نو په خپلم نه ورکوي او بل هم منې کوي ویکتمون ما آتاهم الله من فضله او الله چې بده باندې کوم فضل کړی دی هغه پټوي. څه مطلب؟ د فضل نه مراد مالداري، د فضل نه مراد صحت، د فضل نه مراد علم. الله د لخه چې کوم دی وس دس درکړی دی ښه خورې ښه اغوندې یو ورځ چې ته نار نیوده شوې او دا خپل انعام کم چې پتا باندې الله کړی دی هغه د خلکو نه پټی چا د نه تپوس وکړه چې یاره بس کار ډېر خراب دی بېګا مې هم نه راخوړ دی او اوږې اوده شوی یم او پلانې او ډنګرې او بلا ګیلې شکوې شروع کړي. نو خپل وسعت او د الله کړی شوی انعام مالی دا د خلکو نه مه پټوه. او دکرنګې صحت الله درکړی دی شکر دی خو ښکلې سترګې دی روغې دي غوږونه دي سم دي لاس خپې دي سم دي څوک دنه تپوس کړي وایي مړ شم کار خراب دی او بس زرې زرې یم چې ته ښه ورځ مې ونه لیده دا کار مه کوه دا خبرې مه کوه شکر ادا کوه د الله پاک. الله دله علم درکړی دی هغه چې هر قسم علم دی نو هغه علم پټاوه مه. یو تجربه دله الله درکړې ده هر څیز کې چې تجربه یو علمي یو پوهه دله الله پاک درکړي هغه پټاوه مه. لکه مثال په طور یو کس دی هغه علم کړی دی هغه وایي چې بس مړه چې ته جومات کې به ناست یم ذکر به کوم نه مې شته دړو زور دې خلکو ته سبق خولو خبره پوه یا دنیاوي کارونو کې مونږ وګورو تاله یو سړی راغی یاره استاد جي تاله خو دې فلاني سیز چل درځي دا موټر سمولی شي دا بجلي سمولی شي یاره که ماله دې لږه سمه کړه زما کور بجلي نه ماله خو چل نه راځي دا درته چا ویلي چې ماله چل راځي نه. الله جل شانه چې باندې هر قسم فضل کړی دی انعام کړی دی که هغه دنیا سره تعلق ساتي آخرت سره تعلق ساتي مالدارۍ سره تعلق ساتي صحت سره تعلق ساتي د هغه فضل د الله جل شانه شکریا ادا کول پکار دی نه شکرې نه ده پکار هغه پټولو